تکبر ویل کېږي ته شتا په ساده الفاظو کې تکبر په زړه کې داسې خبره راتلل چې دا هغه په وجه باندې یو غریب سړی ته تسپک کسي یو کمزوري سړی ته تسپک کسي نو دته تکبر ویل کېږي او دا انتهایی خرابه بیماری ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله فرمایي چې الکبریا ردائی، تکبر کبر الله فرمایي چې دا ما صادر دی. فمن نازعنی فیه، کم کس چې ما سره په دې کې جګړه کوي ځان لا ساته کې ځایوي قذفته فی النار، الله فرمایي زه انسان په جهنم کې اچوم. دومره سخت بیماری ده تکبر. چاته سپک نه قتل پکار، یو مسلمان په سپک نه ګوري هغه هر څومره غریب سره نه وي. اشرف علی تنویر رحمت الله تعالی علیه په خپل کتاب کې لیکي ګوره ډېره عجیبه خبره لیکلې ده. وایي زه هر مسلمان، ګوره هر مسلمان ذکر کړی، هغه هر مسلمان کې نشئی، زنائی، شرابي د ټول پکې راغلی، د ټول پکې راغلی. وایي زه هر یو مسلمان فی الحال د ځان نه بهتر ګڼم چې څومره مسلمانان دي ځان نه ښه ګڼم. یوه وایي کافران هغه ځان نه ښه ګڼم، هسې نه په آخري وخت کې ورته الله پاک کلمه نصیب کړي، الله پاک ویلی ایمان او اوچته مرتبه ورکړي. وایي کافر ته هم زه سپک نه کسم، نفس کافر ته هغه چې کوم عمل دی کفري عمل دی یغ نه نفرت شته دی، خو دغه انسان چې کوم د انسان د کفر کوي دغه انسان سره زه نفرت نه کوم، دغه د عمل سره نفرت کوم، دته زه سپک نه کسم، دغه عمل ته سپک کسم. زما عزتمند یو قسم مسلمان ته په سپک نظر کتل اسلام کې اجازت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیرا کفار له دعوت ورکولو، سردارانو مشرانو ته تبلیغ کولو. نو په دا دوران کې چونکه یوه قبیله مشران اسلام قبول کی، نو هغه قبیله جلان د څومره ماتحت خلق وي ټول د خپل مشر تابعداري کې به اسلام قبلای. نو په دا وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه له خاص توجه ورکړه، خاص خبره وته کوله. په دا ټیم کې یو صحابي راځي حضرت عبد الله بن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ، د یو صحابي دی استر کو باندې ډون دی نابیناو لیدل نه دا راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو جماعت سره نصیحت وکړه. اوس خو نابیناو یو څه پته و چې نبی علیہ السلام یې چا سره خبرې شروع کړې او کوم مجلس کې ناست دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي له لږه توجه ورنکړله. هغه وجه دا و چې دا خاصه مسلمان دی، صحابي دی، دا خو ما ته صبحي او ماښام او مازدیګر هر ټیم وي، بل ټیم ولا جواب ورکوم څه خبره نه. اوس مې دا کافران مشران کې نه ولي دغه ته دعوت ورکوم که چیرته دغه اسلام قبول کړو نو نور خلکو ته هم ذریعہ دی ایمان شي. نو په دا وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه لږه توجه کړې و، دغه صحابي له توجه ورنکړله. نو صحابي بیا پوښتنه کوي یا رسول الله ماته نصیحت وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تندی مبارک باندې داسې لګ سختواله راغله چې کنه ته زه خبره مې شروع کړې بل چا سره وته لګي چې ماته نصیحت وکړه، ماته نصیحت وکړه. ګوره پیغمبر دی الله او الله ته څومره محبوب دی، څومره الله ته نږدې دی. الله جل جلاله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه وړوکی عمل چې هغه مصلحت واجبانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه تاخير به کرا واصلو. الله قران عظیم شان کې آیتونه مبارکه نازل کړل. عبس وتولى ان جاءه الاعمى، وې تندې تروش کړو مخ یې واړولو په دا باندې چې دته یو نابینا سړی راغلو. الله تبارک وتعالى نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه آیتونه نازل کړل چې ګوره تا دغه عمل د عمل نو وما يدريك لعله يزكى. دغه صحابي چې کوم مقصد لپاره راغلی دی، نصیحت لپاره راغلی دی، کله چې د نصیحت اغسته و د نصیحت حاصل شوی د فائدہ شوی چې کوم کافران دي بے پروا خلک دي دغه پس منه خلا کوم خلکو کې چې طلب موجود وي یو خلک را توجه خبره مقصد مې د زما عزت مندو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مصلحت په وجه باندې
صرف په خبره کې تاخير راوستل یغله جواب ورنکول الله په قران کې آیتونه نازل کړ نو اوس مون چې خپل باندې څومره ګناهونه نه ډک یو خپل څومره ګډوډ عملونه دي او بیا مون بل مسلمان ته سپک وګورو بل مسلمان ته سپک نظر وګورو په دا باندې الله تبارک وتعالى څومره زیات ناراضه کیږي څومره به باندې الله تبارک وتعالى په دا باندې خفه کیږي